امون ویلو ابتدا کې چې د درو ډلو ذکر وکړي اغا د درو ډلو ذکر شروع او پاوی کې د اول ډلې ذکر چې اغا متقیانو فاتحه کې دي ته منعم علیہم ویلو پدی الله انعام کړی دی او سورۃ البقرہ کې ورته متقیان وی نو د اغي پنځه صفات اغه ذکر کول او د هغه پنځو صفاتونه دا اخیری صفتو اولی وی چې متقی هغه ته وی یؤمنون بالغیب چې عقیده به برابرۍ دویم دا ويقيمون الصلاه متقی هغه ته وی چې د منځ پابند دي دا نه چې د منځ ټیم کې دی ودی ومما رزقناهم ينفقون او د الله ته نږدې بندگان متقیان او پرهیزګار هغه خلق دي چې الله کم مال ورکړي هغه د الله لار کې خرج کړي سلورم دا چې یؤمنون بما انزل الیک الله چې کوم قانون را لګل د قران پدی به ایمانی او ایمان دي ته نو چې صرف تلاوتونه کوي ایمان بیدای چې په وخت کې څومره دیموکراسي او کفري طاقتونه دي او طاغوتی قوانین دي کا د جمهوریت په شکل دی او نور قوانین دي د دې ټولو نه بهتر اعلی او د دې مقابل قانون چې دا الله قانون دی یؤمنون بما انزل په قران زمونږ ایمان داده څنګه چې قران په تمام مذهبونو کې غوړه ده داسې د قران قانونم په تمام قوانینو کې غوړه ده وما انزل من قبلك دا وایو چې هغه رب مخکم انبیاء او تکم شریعتونه راوړي دي اټیکو وبالآخرت او پرز د آخرت باندې هم دا متقیان یوقنون کلک یقین لري بغیر د شک او د شبهه نه کلک یقین به د متقیانو او اس قسم شک او شبهه به د متقیانو نه دا اوله خبره ده په باب د عقیده کې ذکر کړل او دا غ پنځم اهم صفاتو او زنو ویلو چې دا مخکنی صفات چې څومره د متقیانو ذکر کړل دا معلول دا علت او دا ایمان بالآخرت ولا معلول دی او قاعده په علت معلول کې دا چې علت مقدمه په معلول باندې لکه ذات د واجب الوجود چې مقدم دی په وجود د ممکنات باندې نو اول بر دا عقیده راضی علی بل په آخرت ایمانی اس خور سره وي زما په آخرت ایمان دی او آخرت رز حق ده خو تو ګوره چې دې د آخرت رزله د عقیده برابر کړی دا او کنه دې د آخرت رزله د منس په شان شوی دی او کنه د دې د آخرت رزله د خپل مال پاک کړی دی او کنه د آخرت دی رزله د قران د الله قانون منل دی او کنه دې د آخرت رزله د مخکنو شریعتونو تصدیق کړی دی او کنه وبالآخرت هم یوقنون زنوی فرا بغوی وغیرہ معالم التنزیل کی ویدا دلیل لے بنے مخکنو کله چې سړی عقاید او اعمال سب شروع د آخرت ير راشي د الله نه ير راشي زړه نرم شي د جړه صفت ورکه الله سبحانه و تعالی پیدا کی زکدت پتې چې ورځ د سترګې پټېدل دي دا بینک بیلانس پاتې جائیداد پاتې گاڑی بنگلے پاتی اعلی محلات پاتی د خورو د خلکور تبوی کلوی بزنسمن او مالدار سړی کنا د وخت بادشاہ او بستر د تنخوري پوم د تنګدي کمبل د تنګدي بالغ د تنګدي تا تخی چې دا لګه بادشاہي وا صحیح بادشاہ ته حدوث روان شوي او دار زی بادشاہي وا عمرې غلامه ته حدوث را لې دا زمکا حسن بصری یو ځل و جوړل او چا پر حجاج ابن یوسف جنازه وکړه څومره زور ور سره ډیر غټ زور ډیر غټ طاقت د حجاج اثر وکړه کله پیاده روان ډېر طاقت غرور په ډېر غټو اس چې به ودرو ډېر صح گزار به ولا ورکو چودريګا
هغه حجاج باندې چې کله جنازه کېده نو مخې قبلې ته خپله نه راړو دی خلکو ته راوړه وایي چې دا خړې خاورې پې ونوشتې نو یو بانډچي پاسېدو او دې بانډچي یو ځلې څاروو ته څه ګیان یې بله او دا حجاج پرې راغی او چې څپېړه یې ورکړه جامه یې ورته ماته کړه نو هغه بانډچي ووې او ظالم حجاجه وی د لږ وخت دپاره د غرور کو وی زما او ستا آخري انجام یو دی وی کېدی چې زه درنه شم زما او ستا آخري انجام یو دی کېدی چې زه درنه شم راغی کور ته په جړه جړه دا زمیندار او وی اے خلقو عقیده سمه کې عمل سم کې دنیا نه سره جوړیږي وی په خپلو سترګو مې ولید او په خپلو لاسو مې خښ کو داسې خاورې راواغستې ونیستې وی دا خړې خاورې مې په حجاج واړولې ټول مال دولت او روب او دبدبې شاته پاتې شوه اوس به نور خلک راځي سلطنتونه کوي او حجاج باندې به دا خړې خاورې شروع کړي دا مړې خاورې به چینجې پیدا کړي او د حجاج وجود به ذره ذره کړي وبالآخرة هم یوقنون غرور مکوه دا آخری رب آیات اکلا تکبر بنا کے حسن بصری کو فرمائل بی انا لابن آدم تکبرا اے دا آدم بچی پکم اخلا تکبر کے وقد خرج من سبیل البول مرتين دوزل دا بولو پلار ہوتی راوتی یوزل دا پلار دا بولو پلار باندے اللہ دا مور خیٹے اور رحم تا منتقل کرے التا نطفوی وخم اکڑی اردوکی میں اکڑی جبریل پوکے ہو اندامون دے برابر شو بیا میں دا وڑو بولو پلار رابار کے دنیا ترالے نوی دا بولو پلار ہوتے اور آوتی تا بیام تکبر کے بیام تا اخبر رب مخی درده وبالآخرت هم یوقنون پرز رستنے بلدے متقی ایمانی اگر بالآخرتی جار مجرور ہو دا مخ کے متعلق ہو چه ظرف لگ ہوئی نو یؤمنون بالآخرہ سره ولگا دا بده مقام کی بہتر ترکیب کی ایمان بلری دا متقیان بالآخرت پارز رستنے باندے هم دا متقیان یوقنون یقین لری بغیر دا شک و دا شبینا نو دا بنظم صفت شو اگورا پا قیامت دار چا ایمان دے خواہ اگوری ایمان دا قیامت پر طول احوال و معتبر دے دا چا دا ایمانو مشتوی ورز براشی دا قیامت یو بوینے دا لویزوان بابا طاقتا وی گلوی کلوی شمس التمریز بابا دم رزورورو وی پا دی ملتان کے دینور ملاس فرمون دے خلقل دا ملتان گرمی ڈر مشروع دا کانسل لارا نو آغا وی دا جامی بینزلی پا دینور وی دینور دیو کتل چدا دم رزور دوئے دے پوت ادا سکر بھی دانوار راکتا وی دلان دی چکم دے ورطا ونر باسو پدے کٹوے باندے کڑوی پنور باندے وخری تکڑا وخی او کڑوی پنور بادشاہی پولے شمسو تمریز بابا وی دا گپ و دا دروگ و دا گوزی پدے بسادہ عوام دوکا کے نور راخی جول و نور گرزول لچا طاقت دے دا بید اللہ نا دا یو پیر نچی دا دا یو پیغمبر اختیار کم نشتا دا دا یو نبی اختیار کم نشتا جاگا نور پکو دراولی و زان لبی سالن پوک خدا قسم نو دا احوال دا دینے چلیگی سوک وی تاسو تبا دا عبدالقادر جیلانی دا لویزوان بابا زور معلوم شو پرست دا قیامت وی دا انبیاء بچری وی دے براشی دا سپون بوشتی اللہ تبوی چی پہ حساب کتاب دن نکے کہ جنت تے دن نکاؤں وی اللہ بودوی چی تر آمخ کشور چاپلار و حساب کتابو کی زا جنت تا لکری دی احمد رضا دی ملبوزاتو کے دا تپل خلق کڑی دی دی تا پہنچا ہوا سرکار ہوئی دا رسیدے لے دی سوچ کون وزن بے بھی دا دا سے اولیاؤ چی دی روٹے اخری وی دا دن دا خوراک پا خولک یوزی نم دا خلق واقعی دا وی دا بس رسیدے سڑے دی پا خولک ازم کی دی اب دسمات دی لزی یو کوئی زمون پیرو وی دا اگر بارا کتا مشہور ہو چی دی خوراکو کی دی اب دسمات دی لزی ٹھٹے تا دی پا خولک ازم کی وی میں چدا سنگی حساب کتاب دی خویدے با دی بازیگر کڑی اندر چکر لگو وی زم اور پسی چکر تروان شما وی تب ما تی وزے گوی چا سٹاپ والا زر آزما التب لاتو وی بیا براغی با اسپکین اسراب لو یوزل ما ہوتوی چی دی راقی موتی چی زما دا خیٹ ٹھیک ندا تاس لڑشے بادشاہ سلامت پیر سے زلی کی شار ہے وہاں وی زی چی لارا مدی چی مزل میں کو وی دی چی کم دے ناس پی چال دے مو بدلتا یو دختے ہو
دا به یو خو په یو لختي کې خو دا بل په بل وي چې لختي ته مې وکتل یو دوره چونډې ته ورته ما چې وکتل یې ما چې دا بېله خولې نه نوځي چې ښه پوره خوله دې ځان نه ایسته که نه اثر بې صغیر او کبیر دې پوره نه یې اړولی هغه صغرا کبرا دې ورته نه جوړ کړم دا حد اوسط د منځله غوندېږي ما وویل چې دا ولي وي واقعي چې بېله خولې نه راوځي نو دا نه چې دا دلته خو خوله وباسي او ته هلته اختیار دی ولا نه وبالآخرة او پرز رستنی با هم دا متقیان یوقنون یقین لري بغیر د شک او د شبهې نه متقی به دې ته وایي چې هغه به دا عقیده وي چې په ورځ د قیامت اختیار د عبدالقادر جیلاني نشته په ورځ د قیامت اختیار زما د پیر صاحب او زمونږ د کلي د عالم او د استاد نشته والامر كله يومئذ لله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار دا یو الله اختیار به تمام سرونه بکتای د انبیا بچي وي نفسي نفسي الله نن پمارا ټیټه دا نن پمارا ټیټه دا حال د حدیث د بخاری کې راغلو دا قومونه باندې پیغمبر علیه السلام ته راځم شي پیغمبر علیه السلام په دې امت پورا خمیږي او به ترسيږي په د الله پیغمبر ډېر رحیم رؤوف هستی ده زړه کې ډېر مینه ده رحم ده نو وای رب العالمین ته په سجده شي ور پورا باندې راځي ها پورا باندې راځي چې زور به الله ته په سجده شي الله سبحانه وتعالى فرمایي ارفع رأسك يا محمد صل تعطى اے محمد سر اوچت کا سل تسوال کوا سل تب سوال گری سل تب حاجت مندی سل تب لاس نیولی توعتا بر رب العالمین ببادشاہ یا بدر بول گئی دا محمد مصطفیٰ اختیار بم نچویگی آباد اللہ مخد سفارش کی اللہ ستا قہر و ستا زور و غلبہ پر دنیا کے مونگ من لیوا اے رب پدی عرش سر منو پدی اسمانون ستا زور و غلبہ منو اے رب ستا دا عذاب ٹھنگی تنیو اللہ پدی امت مسلم و رحمے گا ابو بکر صدیق چی سنگ حساب کتاب تا مخد شی 10 جند تیر کردے چی رب العالمین غصب کی اللہ غصب کمشی عرض دا چې دې ته وي د قیامت په ټولو احوالو ایمان کا په دې ټولو احوالو به د متقي یقین وي او دا به زموږ یقین وي چې یو ورځ به په دې پل صراط تېرېږو وان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا یوم تاسو کې دا ان منکم الا واردها مقام د حصر دی ار یوم پدې په صراط تیریږي کان علی ربک حتما مقضیا او دستا در اٹل فیصله ده چې پدې په صراط و تیریږي دام اٹل فیصله نه چې حساب کتاب بکیږي دام د قیامت احوال او مسله ده چې اعمال به تلل کیږي دام د قیامت د احوال او مسله ده چې مؤمنانو ته رب العالمین جنت ورکړي دام د قیامت د احوال او مسله ده چې عصات او نافرمانو ته رب العالمین جهنم ورکړي دا ټول د رب العالمین فیصلې دي په دې ټول زموږ ایمان د عمل نامه به مؤمن ته په خلاص باندې ورکړي دا ټول زموږ ایمان دی وبالآخرة هم یوقنون په قیامت باندې د متقیان یقین لري او الاخره زن علماء ویل چې دا آخر نه مؤنث دی او دین مراد دی بالیوم الاخره رز د آخرت او کله کله دا سم راځي بالدار الاخره کور د آخرت چې دار وسره ذکر شي بیا د دین مراد جنتی او چې کله الاخره ذکر شي یا یوم الاخره ذکر شي نو بیا مراد د دینه ورځ د قیامت دی او ورځ د قیامت عام او جنت خاص دی نو پر ورځ د قیامت کې د جنت او جهنم راغله دا زمون عقیده او یقین دی چې جنت شته دا یاد ساته د فلسفه نه دي قرامته وغیرہ دی آخرت نه او د جنت جهنم نه انکار کوي ورځ د قیامت نشتا ادا کتابونه زمون مدرسو کې پڑھاوي حیات الحکمت د مفتی متن هغه کې وای لا يقبل الحرق والالتهام وی دا اسمان چې دی دینش لیدل قبلی ندی راکیدل قبلی لہذا قیامت بینشتا اللہ وی یوم تمور السماء مورا دا اسمان بدل سمو چوردو
الله فرمای اذا السماء انفطرت دسمکه لبدلو پمنس بدلت وکم اذا السماء انشقت الله وی د اسمان ربو وچو داس داس بدلو واسم الله فرمای د انور نه متاثر اذا الشمس كورت د انور ته خپل طاقت مخ کم د رڼا زور بکینو بینور به کم دا سیارې بدل په مخ درو ورزوم وای کتبه چې غټ غټ غرونه دي اذا الجبال سيرت دا غرونه به داسې والوزي د کله کومبا وړې چلوزي او مبزي والوي هدایت الحکمت والوي لا يقبل الحرق والالترام داشلیدل حرق او التیام ورزیدل دا نه قبلي اچھا اعتراض پر راشي نو مبزي والو جوابونه کوي دا وینه نه دا اعتراض صحیح دی د دې نه دا جواب دی دا جواب دی فلاسفه قرامطه ځنې مرجعه معتزله دا خلق په ځنې جزئیاتو کې د قیامت نه منکر دي او دا کتابونه زموږ مدرسو کې پراویږي دی وجه نه علماء تماما لړکې دا د فلسفیانو کتابونه د مدارسونه دا د منطقيانو د پزول ګندونه منځ لړکې رادن نه کې مدرسو د قران او حدیث طالب د مدرسې نه فارغ شي هغه د سورۃ الفاتحه خلاصه وځي خپل شي دی عالم دی او د سورۃ الفاتحه خلاصه ولا نه ورځي دا حال د علماء وجدا د فلسفه ایمان د ټولش په طالبان صغرا کوړای دی ټولش په دې په کلیو وجود نه خدای دی ټول مرد دلالت لفظیه او وضعیه نه وانه د دې په قران حدیث ته څوک کار کی په کار دا چې قران حدیث کې مدرسو له کافي ټیم ورکړي شي دا مبزي او حکمت د علماء نظریه خراب کړي قران حدیث دی واغستل د طاغوت بندگان نه د الله قانون د دې رسول الله وجدا چې دی خو پرې خو د قران سنت پرې دي وبالآخرة وقرص رستنے باندی هم دا متقیان یوقنون یقین لري بغیر د شک او د شبهه نه قادیانی راغله اب بالآخرة کی تفسیر پزے باندې تحریف کړو هغه وی وبالرسالة الاخره په آخري رسول باندې ایمان راوي ورته د سرامی دی وبالرسالة الآخرة یا وبالنبوة الآخرة فآخر النبوت با هم دا متقیان یوقنون یقین لري نو بیا ځان یادوي وي زه راغلی یم آخري رسول یم په ما یقین وکړي چې دا ټول عمر مې ویلي د قرآن د جواب څه وکړي الله ډېر ښه علما پیدا کړي دي هغې قادیاني له مضبوط جوابونه کړي دي او الله دې علماء حقه پیدا کړي او زیات دي کړي جواب دې باب کې دا دی چې دا خو تلبیس دی او تحریف دے دا قادیانی زکا او خیچرت پا قرآن و سنت کے دا الاخرہ دا پارا موصوف و الرسالہ نظر آگئی الرسالت الاخرہ موصوف صفت پدی حیات چا دا قرآن کی مرکب اضافی و مرکب مفید اس کے نظر آگئی دا یو جواب شو چا قرآن سنت کے با علا تقدیر روبا سے جنور و آیتون خلاف دی دا طول مرد اجماع آیتون خلاف وین دا کوي وی چې آخري رسول به معنی نو هغه رسالت چې کوم ده مبهم ده او کنه ده هغه رسالت مبهم ده رستانو وبګینشت بیا هم دستا مدعا ثابت دي آخري رسول نه چې کوم رسول مراد ده ستانم بګ بیا هم نشتا وبالآخرة او پرز رستنه هم دا متقیان یوقنون یقین لري هغه احتمال ته چې آخري رسولنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد شي هم یوقنون دا به یقینی لقمان حکیم سے سوی طویلوں میں بچے کو قیامت مانا انہا ان تکو مسقال حبت من خردل وی ایسا مازویا او کیا پلار سوی تا دین خیخا صرف دنیا و تا نخی چی دا رٹ دے و دا غوئی دے و دا کلبا دے و دا بہتر دے و سکول رز یہ کوا نا لکو دا دینو مخوایا کنا نو لقمان حکیم صاحب د ازویزان سره کېنولې او د خیر خبرې ورته کړې وې الله تا خبرې پوهېږي وې په محمد رسول الله چې قرآن نازلېدو خبرې یې پکې راوړې اشاره وه چې کمې دیني خبرې وکړي هغه الله اوري او خوښوي یې دا ورته وي یا بنیه زما بچوړیا دا تصغیر د تحقیر کمزورۍ لپاره راځي خو کله ده کې محبت ومي لکه یعقوب علیه السلام خپل بچي ته ویلي یا بنیه لا تقصص رؤیاک علی اخوتک بچوڑی دا خوب دے رونو تمو آیا نو یا بنیہ زما بچوڑیا انہا ان تکو مسقال حبت من خردل وہی کدا نیکی نا دا نیکی یا بدی دا دا اوری دا دانے برابری اوری دانے لیدلے دا شرشمو کے دانا اے تو خمی اڈر وڑو کی
انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكون في صخره او في السماوات او في الارض او دانی کی دو غرونو منس کې په یو کانی کې ګټ ورشي یا بر اسمانونو کې یا د اسمکه په یو ویخ کې پرتی یعتی به الله نو یو ورځ را روانه د داد د پوری د دانې برابر وړنی کې د غره د ویخ د الله راولي استا میزان ته ویوري دې دوی ایمان بل اخرت و بل اخرت نو کوم زلتا سید اخرت یقین راغې مونږ به الله د قانون مقابله کې غیر الله قانون دویم کچری زمون زلتا سید یقین راغې مونږ به پردې پولی ته لورو نیسو مونږ به پردې پولی ته پودالو نیسو مونږ به پردې شودن ته لورو نیسو مونږ به پردې بوساړو پردې بوسو پردې ټانټې خپل وانه راوړو نه براړو خو مونږ آخرت نه دی منلې مونږ دنیا منلې ده مونږ چې سار پاسو نو دام ذهن دی چې کور ته بلسجد روپو روټې راوړل غواړي سالن به جوړول غواړي ماسپهین به روټې خورو دا زموږ یقین دی او کنه دی د ماسپهین روټې باندې زموږ یقین دی او کنه دی او په آخرت مونږ یقین دی د ماسپهین روټې او ماسپهین لا پیدا کې یقین دی او په آخرت دې یقین دی نو دا قبر غمو کو دی جهادمن د خلکو سره بلا جهادونه دي دی لور خور دی څورګه قسم د کورونو کې لړ زړې کړه خدا لوی ظلم دی قران کې الله فرمایي واذا الموءوده سئلت د دې تپن کړي شو خصوبم یو راستا پوس کو بأي ذنب قتلت پکم جرم د جهاد نو ورکو شو الله علیه ورکړه وا د اسلام یو نخدا و چې خزل یې سیمو خرکړي لوی لوی جهادونه دي رورا قسم دې چې خور په کور زړکړه وې دې له هدل ته یې سن ورکوم خو ودوم زکه نه کواده مې کړو بیا به خاوند یا د دې ځامن باندې د بچو د ماماګانو د جهاد کې سالي د مور نو د پښتنو خويندې د غي لونه په کورونو زړې شوي او دیم چې برتاو کې دا آخرت مولا مو ویراته تبلیغ کې سبب میاشتې ولګوما دا چې کلو مې ولګاو بستر دې ګرځوا تر شیطان اکین دې بازار پرې پروتي او جهنم کې ولیم بازار پروتي ته بخلاص ته چې غرق کیږي چې غرق شنو دا چې تا وراتاو چې لکه دا او جنت صرف پدې نه چې برت ویش کیوا نه جنت پدې او چې ته په مخامه جیب کې مسواک کیدا ان دا چا ټیم د استنجا کړي چې وبوینه ته غاريږي زستنجا کوما انا پدې چې صرف ګډه ښکارا کړی د خورې سره سره هغه غم د سره نشتا نه هغه حاکم بچ کیږي چې د الله قانون نه نافذ کړي نه هغه عالم بچ کیږي نه د آخرت منل لري چې د دنیا نه متاثر دی او د الله د حقوق او د الله د قانون مسله ټول غرب یو په بازار مکوا او یې وایي خو بنځل به نشته زیاده ده د ټول کې لا کمزوري شته الله دې موږ د آخرت باندې صحیح یقین والا جوړ کړي وبالآخرة هم يوقنون اګورا ويوقنون بالآخرة فکارو دا هم ضمیر فصل ځان لراوړو مقدمه کو دا مقام د خسر دی چې د بلچا خدا کار نشته چې یا آخرت مني او چې دومره غټ صفات د تقوا د ځان کې راوستل نو آخرت معنا او په آخرت ایمان جوړ کا د کتاب الکبائر د علامه ظاهری باندې یو مصری عالم شرح کړی اجه واقعي ګره دا یو ماشوم راغی یو عالم ته چړل عالم ورته بچي ولې جاړي او ته زما مور ور بلو ډر خشا کې راجمع کو چې تیلی و نو ور نه بلېرو نو تی بچي دې کې جړا سړي وای بیا زما مور لګې د نو نری چخ چې تیلی را واغست راغی دې غټو لرګو ته لان نکړو چې تیلی دې نور لرګو ته وو یو بلک شو غټو مور واغست دا ماشوم په جړا شو بیا و جړل دی دی عالم ځان تر نږدې کو بچي دې کې جړا سړي هغه ته وی شه ویسنا د قیامت پر الله د لوی لوی کفاره فجر بی دین مرتدین او زنادقه دی جهنم ته ولی او په دې د جهنم جوش کې ناراضي او د دې د سوزولو لپاره چې الله دا واړه واړه ماشومان د لاندې نه کوي په دې جوړم ځکه زما مور خو واړه واړه چې لاندې کړو ور بل شو شیخ ځان سره دا ماشوم را یو څه کوي چړل کور ته بوته خپل بچو ته وی د توخ شوی بچي دا واقع او ځلې بیا وای په جړا شو وې د کوم ماشومان په سینو کې چې د آخرت تم یری الله بدا سینې د جهنم د اور نه بچ کړي د آخرت صحیح یری الله مون کړه نصیب کړي آخرت زمون د زونو نه وته د علماء دي شهرت په مخاغستري
که علما دی غټو مدرسو په مخ اغوستي دي، که علما دی اکسلای او ډبل ډور په مخ اغوستي دي، که علما دی سپین کاټن په مخ اغوستي دي، که علما دی پیجونو په مشورونو په مخ اغوستي دي، که علما دی په یوټیوب باندې پیسو ګټلو خوند اغوستي، آخرت نشتا. که عوام دی نو بس یا رب شل عربا پیسې دی او دی نور هیڅ شی نشته مخکې. رورا که زنانه دی نو هغه صرف کریم او پوډر پورې لاري ژوند دی، نورا که ماشومان دی نو موبایل زنده باد، ټول غرب کیو آخرت را نه پاتې دی. الله دې مونږ صحیح د آخرت طالبان کړي او الله دې زمونږ د زړونو کې دا زړونه د الله په اختیار کې دی. الله دې پکې د آخرت مینا او د آخرت محبت ورزه کړي. هذا بالله التوفیق. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ کوئی کی پمانا دی حروفو ذالک الکتابو دغ لوح محفوظ کے چپروت دے الکتابو دا عظیم الشان کتاب دے لا ریبا نشتری اس قسم دا شک و شبہ گنجائش فیہ پدی کتاب کی ہدن ہدایت کامل دے ہدن پورا ہدایت دے ہدن رنا دا للمتقین لفار دا فیدی دا متقیانو الذین دا متقیانا کا کسان دی یؤمنون چی دی ایمان لری بالغیب پپٹو سیزنو ویقیمون و پابندی کی دا متقیان الصلاة دا منزو ومما دا باز اغمالوننا رزقناهم چورکڑ دی منگ دی متقیانو تا ينفقون خرج کی دی پلار دا اللہ کی والذین دا متقیان کا کسان دی یؤمنون چی دی ایمان لری بما پعر اغا وحی باندی انزل الیکا جنازل کریشوی لے پتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما ایمان لری پعر اغا وحی باندی انزل من قبل کا جنازل کریشوی دی مخکستانا وبالآخرت و پرز رستنے باندی ہم دا متقیان یوقنون لک یقین لری بغیر د شک و د شبهه نه